بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو تور نمخ کې دا ویډیو سره شریک کوم تاسو وګورئ چې دا د اوسنۍ زمانه دا کم مخلوق راوته دی. الله پاک دې ته هدایت نصیب کړي. پہله دا ویډیو وګورئ بیا په دې باندې خپل تبصره او خپل رائے تاسو سره شریک کوم. No. زما عزتمندو څنګه چې تاسو دا ویډیو وکړه او تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي نو داسې خلک چې نو دا علما بدنامي او داسې د خلکو د وجې داسې یو میسج خوريږي په دنیا کې چې دا هم سپینې پګړۍ په سر وي غټ غټ ویښتانې ساتلي ګیري وي او داسې قسم لا حرکتونه کوي چې دې ته وایي کرنٹ والا بابا. یعنی دو ته چې څوک لاس لګوي نو هغه ته یو قسم له کرنٹ لګي. والله عالم چې دا څه کیسه را څه په حساب نه کوي چې دا څه دي او څه نه دي او کم مخلوق دی او په کم عذاب کې په کم دغه کې مبتلا دي. که موږ سوچ وکړو نو الله پاک دې دا شیزونه موږ وساتي. الله پاک انسان لا یو لویه مرتبه ورکړله او بیا چې انسان په سپینه جامه کې او بیا سنت مبارکي په سر باندې وي پګړۍ او بیا سنت مبارکي په ګیره باندې وي په مخ باندې سنت مبارکي وي ګیره نو بیا د داسې قسم حرکتونو نه ځان محفوظ کول ساتل پکار دي. ولې چې عام خلک ګوري هغوی پریشانه شي چې دا پکې لا کم مخلوق راووت او کمه کیسه یې شروع کړه. نو د داسې شیزونو نه موږ ځان ساتل پکار دي او د داسې شیزونو نه موږ ځان محفوظ کول پکار دي. ولې چې څنګه تاسو سره ما دا خبره وکړه چې الله پاک انسان له یو لوی مرتبه ورکړي یو لوی مقام ورکړي. الله پاک موږ مسلمانان پیدا کړو د مسلمانۍ سره موږ الله پاک یو لوی مرتبه راکړي. موږ د هغه پیغمبر امتیانو چې کوم پیغمبر هغه ته آخري پیغمبر ویل شي هغه د تمام انبیاو چې دینو په تمام انبیاو کې هغه اعلی پیغمبر دی او داسې پیغمبر دی چې هغه امت هم چې دی دغه په شان یو قسم له امت ته اعلی امت ویلی شي او په تمام امتونو کې به داسې پیغمبر آخري پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت چې دا بر ټولو نه مخکې جنت ته داخلي. نو موږ په هغه امت کې شمار یو او الله پاک لویه مرتبه راکړله او بیا موږ په داسې یو جهالت کې موږ داسې مبتلا یو یو داسې قسم د رواجونه یو داسې قسم له شیزونه موږ شروع کړلي چې عوام ګوري نور مسلمانان ګوري نو هغه هم پریشانه شي چې دا لا کم سلسله په دې کې شروع شوې. الله پاک دې دا شیزونه نه داسې جهالت نه الله پاک موږ محفوظ وساتي. الله پاک دې موږ په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د شر
فساد او داسې قسم لا جهالت نه الله پاک دې موږ تمام مسلمانان محفوظ وساتي. آمین ثم آمین یا رب العالمین.